د ملکن لوی وړو هسپتالونو کې د نچکارۍ په ضد د ډاکټرانو هړتال نن په 2 ورځ روان دی. د بټخیلي ډي ایچ کیو هسپتال ته راغلي پسونو مریضانو ته د علاج معالجې سہولت ورنکړې شو او په مختلف رنځونو کې غیر خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخ وو. ولې هسپتالونو کې صرف د ایمرجنسي سہولت ملاوېدو سره زخمی ټنانو ته اساني پیدا کړې شوې وه، خو هسپتال ته راغلي زنانه، ماشومان او سپیندروبي د لوی امتحان سره مخ وو. زما دا 2 ورځ د چې راځم ډاکټرانو هړتال دی، زما ټیسټ شوګر دی او بالکل میسینګ کوم او دا د حالات ته می توخه ګوري باسټډیا او کمانم ټول اوازونه کوي او هیڅ پروګرام نشته. دا هړتال پته نه لګي چې څو ورځې پورې به په 100 روپو باندې به مونږ بوکینګ گاډي کړي راغلي و اخر سو کو مسلمانی شتاو کنه ډاکټر نشته دی دلته خلک پړقېږي، څوک یو ځای ته بل ځای ته ځي. د دې نه لږ ټایم پس به دا ډاکټران دغلته په خپل کلینیکونو کې ناسي او د خلکو نه به چې دی نو دغسې د پیسې لوټ کول کوي. هغې د اوسه پورې د دې سټرایک حوالې سره څه خبره وکړه، هغه خپل حکومت روان دی تیریږي او نه وزیر صاحب خبر دی نه وزیر اعلی صاحب خبر دی. هسپتالونو ته راغلي خلکو د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ جاري تاوتریخوالی رد کړی دی او غوښتنه یې کړې ده چې د صحت سہولت ورکول دی یقیني کړي شي، ځکه چې دا رنګه هړتالونه د ناروغانو لپاره د اذیت سبب جوړیږي. عمران زریاب، خیبر نیوز، مالکان.